ګوره کوم څوک چې د جنازې لمونځ وکړي نو باید چې ولاړ نه شي، بلکې تر اخره پورې باید د الله ته ورسره شریک وي. داسې نه لکه پنجپري وهابي او سلفي او د اهل حدیث دا بلاوې نه دي چې بس ما چې د جنازې لمونځ وکړي روان شي. دی چیشتی دی کټر مسلمانان دا نور ګرد دی په زم سره لکه دی بل دین ولا چې ناست د اسقاط چې کوي سرخاکی چې کوي و دی چیش کوي دی سرخاکی نه کوي اسقاط نه کوي د جنازې د ماجر منځ وکي منډه. لہذا دا داسې نه دی چې صرف ثواب یې کم شي، بلکې تګ یې مکروه دی نه بځي، تګ یې مکروه دی چې تر منځه بعد سره روانېږي. حتی کتابونه لیکلي دي، فقهای کرامو لیکلي دي چې که څه هم د چا ضرورت وو، یو څوک دی ضرورت لري چې بابا د جنازې لمونځ وکړم راځم ضرورت پر کوم، نو د ولي ته به اجازه اخلي، بې له ولي د اجازه څخه نه بځي. د دې مړي د ولي څخه اجازه اخلي، یا د مړي پلار یا زوی یا ورور یا بل داسې قریب دغه څخه اجازه اخلي، نو د مړي د ولي چې اجازه نه اخیستې نه بځي. زموږ خو اکثره پنځپرچې په خلک بس چې مازې د جنازې لمونځ وکړي بس یا الله که به د خیر پر دنیا یو کار ولا کې به دی روان. اوس نو دی پاگل جاهل ګمراه په دا نه پوهېږي چې یاره دا ما ثواب وګټي، آیا که دا زما دپاره مکروه دی دا تګ، او په دې هم نه پوهېږي جاهل چې دا خو ما یو قرات مې کم کوي، پر یو قرات د احد رقم د غر ثواب مې کم کوي په ورځ د قیامت، په دا باندې هم نه پوهېږي. نو دغه رقم بدبخت انسان بس را روان شي. لہذا دا د انسانیت او وسیله رحمي طریقه نه ده. زه و دا سړي ته وایم چې دا کم څوک را واپس کېږي راځي، نو چې ستا خو مقصد ثواب حاصلول دي، البته ثواب په دا کې دی چې تر اخره پورې شراکت سره وکړي، تر اخره پورې چې بعد دفن سلو اخري مجلس ختم سلو د ټولو سره روان سو نو څو ثواب دي وګټل؟ 2 قرات دي وګټل. لکه په مسلم شریف کې دا حدیث صراحتا ذکر دی چې حضرت عامر بن سعید بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهم اجمعین یواره د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره ناست وو، دا عامر بن سعید رضی الله عنه د عبد الله بن عمر رضی الله عنه سره ناست وو چې په دې حالت کې حضرت خباب رضی الله عنه راغی او دا ورته وویل چې اے ابن عمر، اے د عمر رضی الله عنه زوی، آیا تاسو ته د حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا خبره نه ده معلومه؟ تاسو دا خبر د ابو هريره نه ده اورېدلې؟ هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراتان من أجر كل قرات مثل أحد. وایي حضرت ابو هريره دا ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای څوک چې د خپل کور څخه د جنازې سره ووځي او په هغه باندې د جنازې لمونځ وکړي او بیا ورسره د الله ته تر هغو پورې چې دفن کړی شي، نو د هغه دپاره به 2 قراته اجر او ثواب ملاویږي چې د هر قرات ثواب د احد د غره برابر دی. حضرت سعید رضی الله عنه و حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته ویل چې ابو هريره رضی الله عنه دا وایي چې نبی علیه السلام دا وفرمایل ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل احد. او کم څوک چې بیا صرف جنازه وکړي او بیرته واپس راشي لکه پنجپري وهابي سلفي، یعنی تر دفن کېدو پورې ورسره شریک نشي، نو هغه ته صرف یو واره د احد د غره قدر ثواب حاصلېږي ملاویږي، بس 2 ثواب یې نشته. دا خبره ورته وکړه، نو دا خبره چې دا صحابي ورته وکړله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ډېر حیران شو، ځکه چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو عادت درلودی چې کله به د جنازې لمونځ وکړي نو فورا به د جنازې د لمانځه څخه تللی. دا خبره ده نه اورېدلې د نبي علیه الصلاة والسلام، یعنې تر دفن کېدو پورې نه کښېنستی. لہذا نو ده چې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه واورېدی، نو د دې خبرې د تصدیق دپاره حضرت خباب رضی الله عنه و حضرت بی عائشة رضی الله عنها ته زموږ مور مبارکې ته ورولېږئ چې ورسه د هغې مبارکې څخه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه د دې قول متعلق پوښتنه وکړه چې آیا یقیني ده دا قول د نبي علیه الصلاة والسلام اورېدلی دی که نه؟ چې نبي علیه السلام دا خبره کړې ده چې که چا د جنازې لمونځ خالي وکړي بېرته روان سو دا یو قرات ثواب دی
چې هغه د احد غره برابر دی او که مکمل شریک ورسره هغه 2 قرات ثواب وګټل چې د احد غره زیات 2 قرات ثواب وګټل. دا خبره حقیقت رسول الله کړی د ابو هريره د ځانه دا خبره کوي انګ د ځانه چیر کول د ابو هريره په خدا صحابه کرام او دا هم ورته وویل حضرت عبد الله ابن عمر چې خباب چې د اخره واپس نو ماته بیا ضرور راسه ضرور بیا دا خبره راوځه چې حضرت بیا شی وته ته سویل دي آیا دا خبره حقیقت ابو هريره نبی عليه الصلاه والسلام کړی ده کنه حضرت بیا عائشه رضی الله دې خبره تصدیق کوي کنه کوي دا خبره د غي د کنه د الله ابو هريره ته هو چوي ما نه بیا دا خبره راوځه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی مبارک عبد الله ورته وویل چې دا خبره بیا مال راورسو خباب دا غزګش بیا ولار نشي هوټل سید دلته حضرت خباب رضی الله عنه ولاري روان سو حضرت عبد الله ابن عمر ډیر په سوچو کې دی دلته په مسجد کې باجرې پروت کښنیکې ډبرې نه دا باجرې پروت کښنیکې ډبرې دا راوستلې بس ډیر فکر د سوچ څخه په ولاس په بلاس کې دی فلا اړي یواره په ولاس کې واچي بیا په بلاس کې واچي ډیر فکر د سوچ څخه بس دا ډبرې فلا اړي حتی چې حضرت خباب رضی الله عنه واپس را حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته څه ویل دا ورته ویل چې حضرت بی عائشہ رضی الله عنها و فرمایل چې نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره کړې دا خبره ما د نبی علیه الصلاه والسلام اوریدل حضرت ابو هريره چې دا خبره درته کړې ده دا صحیح خبره کړې دا غره کم ده نو حضرت ابن عمر رضی الله عنه هغه ډبرې د خپل لاس خدای سوای په افسوس باندې وغورځولې او دا وویل لقد فرطنا في قراريط كثيره چې ډیر افسوس دی چې یقینا خو موږ بیا د ډیرو قراتو یعنی د اجرو د ثوابو په ګټلو کې کوتاهي او کمبود کړی دی زه په دا خبره نه خبر زه خو جنازې مې مو کې روان مسولم په دا زنو خبر شنه مې سم دا قول کړی نو ډیر افسوس او ډیر ارمان وکړ. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې بیا دا ټیمه سره زه د جنازې څخه نه يم کله تر هغه چې مکمل شرکت سره وکم په دفن کې شریک سم چې مکمل شرکت مو کوي بیا زه ورسره چې دا ولیان روان سي نو مسلمان